بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. پیغام مړه بس پاکستان او د انډیا میچ یاره څه به ووایو. پاکستان بس چې کوم ټارګټ یې ورکړی نو هغه ډېر ښکلی نه و، ځکه چې فرض که اوپننګ تاله چې په 84 رن باندې ستا رومبی وکټ ورته وشي که نه، نو په کار دا چې د دویم وکټه پورې 113 رنز هغه وکړو. نو په کار خو د اتو کې رن خو دا په کار و چې فرض که دو خو د نور 10 رنز خو یې کړی وی که نه، تو به ډبل فګر کې هم داخل نه شو. لکه اتو کھلاڑیوں صرف 33 رنز کړي، لکه دا ډېر د شرم مقام دی. او سلمان علي هغه خو مړه کپتان خو نه و سړیه، څه به ورته وایي، ټول چنګمان خوري. په دې میچ کې هغه نه څه کردار ادا کړی، هېڅ هم نه دي کړي، ټول دغه چنګمان به یې خوړه وروړي. خلا پلکه ادي پلکه دغه داسې شی دی لکه تاسو داسې سلیکشن کمیټه یې داسې دغه کړی دی، لکه ټیم یې سلیکټ کړی دی چې په یو ټورنمنټ کې د یو ټیم نه ته لکه دا ستاسو سره 3 ځله میچ وشي او ته یو میچ هم ونه ګټې، لکه دومره ناقص مړه څه به وایي، سپارښان دي ټولو. په 114 باندې درېیمه وکټ آوټ شوه، داشان په 126 باندې بیا څلورمه آوټ شوه، په 131 باندې پنځمه آوټ شوه، 133 باندې شپږمه آوټ شوه، 134 باندې اوومه، 134 بیا اتمه. نو دا لکه دغه په درې رنز کې په یو اوور کې ته هیټریک وشي، لکه یو رن باندې مینس کې دغه وشي، دا داسې شی دی لکه. او بیا 141 نه په 146 ټول لاړه. په ټورنمنټ کې د 3 میچونو کې دا یو میچ هم نشي ګټلی. رومبی میچ چې کوم دی هغه په 7 وکټو نه ګټلی، دویم میچ په 6 وکټو، دریم میچ په 5 وکټو ته نه ګټو. او تاسو دا پته شته پاکستان او د انډیا چې کوم دا فاینل راغلی او په ایشیا کپ کې دا 41 سال بعد راغلی، 41 سال بعد، لکه ډېر 41 سال بعد ته دومره صبر وکړې او بیا دا موقع مې یاره بس ته څه به وایي چې لکه ټول میچونه 3 واړه میچونه به راشي ستا یو ټیم سره هغه هم ته وبیلې. 41 سال کې ته فاینل ته ستا د انډیا سره فاینل راغی چې کوم ټیم سره ستا لکه هر ټیم جګړې او هر ټیم دغه نو هغه هم ته نشي ګټلی. یار دې ته به څه وایي، بس نور موږ څه نشو ویلی، صرف افسوس په ظاهر کو په دې باندې. لکه بیګا ټول خلک خفه و، میچ بایللی و، بیا ټول خلک خفه و، ټول پاکستانیان خفه و. اوس راځو دې طرف ته چې پاکستان د رومبی په 10 اوور کې کارکردګي ډېره ښکلې وه، ځکه چې پاکستان د رومبی په 10 اوور کې 90 رنز کړلي، یو وکټ یې ورکړله. او بیا چې کوم لاست 10 اوور و که نه، په هغې کې پاکستان 56 رنز کړلي. تاسو دې رنز ته وګورئ، 56 رنز یې کړلي او 9 وکټ یې ورزولي، 56 رنز او 9 وکټ یې. اوس که انډیا طرف ته راشي، انډیا په رومبی 10 اوور لکه د پاکستان رومبی 10 اوور ښکلي وتلي، اخري خراب وتلي. اوس که انډیا طرف ته راشي، انډیا په رومبی په 10 اوورو کې 58 رنز کړلي او 3 وکټ یې ورزېدلي، د انډیا خبره ته کومه. او په لاست 10 اوور کې 90 رنز یې کړلي ټیک شو او 2 وکټ یې ورزېدلي دي. لکه دا تاسو د هغو میرټ ټرور دا د میرټ خبره ټول صحیح ده. او بله خبره دا چې زمونږ چې کوم کوچ یاره په ټول میچ چې مونږ کوم میچ چې مونږ کتلی و، دلته نیټورک هم خراب و، د هغې باوجود چې مونږ کوم میچ کتلی ټول چې هغه کوم لکه حوصله وه، بل دغه چې ټول خفه و یاره، اني ټایم خفه یاره. بس د کوچ غیر ملکي دی خو یاره بیا مو ګوره ستا د پاکستان د ټیم لپاره هغه څه کوي. لکه بل د انډیا د ټیم میرټ ته وګوره، صحیح ده چې انډیا په 20 رن باندې 3 کھلاڑیان آوټ دي، خو بیا په 147 رن باندې 15 کھلاڑیان آوټ دي. لکه دې میرټ ته وګوره، میرټ صحیح ده، زه د میرټ خبره کوم. او بل زمونږ پاکستاني حارث رؤف ته وګوره بھائی، چې لکه اوس اخري اوور یې دی، ته راځې فول ټاس ورکوې. لکه کله چې حارث رؤف فول ټاس ورکړو بس پاکستان میچ بیلو. مهرباني، تھینک یو سو مچ.